کتونکو کاشف عارف یم دا وخت تاسو ته یو اهم خبر به در کومه. حکومت چې کوم افغان مهاجرین دي یا چې کوم نور غیر ملکی وګړي دي په غیر قانوني توګه په پاکستان کې موجود دي، دوی له پاکستان حکومت تر 11 مارچ پورې د ملک نه د وتلو نیټه ورکړې وه. خو نن چې کوم دی د اختر دویمه ورځ ده په افغانستان کې یا په نورو ملکونو کې چې کوم دی د اختر دریمه ورځ ده. د افغان مهاجرین چې کوم دي غیر قانوني یا ACC کارت لرونکي چې کوم افغان مهاجرین دي، دوی ته د پاکستان حکومت لخوا 10 ورځې نور هم ټایم ورکړی شوی دی. په دغه وخت کې چې کوم دی 10 ورځې وخت چې کوم دی دا د افغان کمیشنریټ لخوا چې کوم ویل کېږي داسې چې دغه 10 ورځې وخت چې کوم دی دا د اختر په وجه باندې ورکړی شوی دی. د دې نه وروستو به بیا دی چې کوم دی هغه به خپل ملک ته لیږلی کېږي. که موږ وګورو په کوم د افغان مهاجرینو دغه د ویستلو دغه لړۍ وه، دا ډېره په تیزۍ سره په دې باندې کار روان و. په لنډي کوتل یا چې کوم نور دغسې بارډر ایریاز دي، په دې کې د دوی دپاره کیمپونه هم باقاعده توګه باندې جوړ کړی شوي دي. د 1 اپریل نه به په دغه چې کوم غیر قانوني وګړي دي د دې خلاف به د کاروایۍ سلسله شروع کېده. په اسلام آباد کې، کراچۍ کې یا د ملک نورو سیمو کې چې څومره هم ACC کارت لرونکي دي، د دې خلاف به د 1 اپریل نه د کاروایۍ او د گرفتارۍ سلسله شروع کېده. خو ولې نن چې کوم خبر مخې ته راغلی په هغې کې دا ویلی شوي دي چې د وړوکي اختر له وجې دوی ته 10 ورځې ټیم نور هم ورکړی شو. که موږ وګورو د اکتوبر 2023 نه د غیر قانوني چې کوم څومره هم وګړي دي په پاکستان کې موجود دي، د هغې خلاف د کاروایۍ سلسله شروع شوې ده چې تر اوسه پورې پکې په لکونو چې کوم وګړي دي هغې ملک پرېښی دی. په دې کې چې کوم د POR کارډ لرونکي دي افغان مهاجرین دي، هغې ته هم تر 13 جون پورې ټایم ورکړی شوی دی او د پاکستان حکومت دا وایي چې تر جون پورې چې کوم دی یا تر جون یا په 2015 کال چې کوم دی په دې کې به دغه چې څومره هم غیر ملکي وګړي دي د دوی د ملک بدرۍ فیصله به ترسره کیږي. که موږ وګورو د افغان مهاجرینو یو لوی تعداد چې کوم دی هغه په پاکستان کې موجود دی. 13 لکو نه زیات چې کوم رجسټر دي، بیا په دې کې غیر رجسټر هم افغان مهاجرین دي هغه هم دلته موجود دي. نور چې کوم غیر ملکی وګړي دي هغې ته هم دغه وخت ورکړی شوی و چې تاسو هم پاکستان چې کوم دی هغه تر 11 مارچ پورې پرېږدئ. په دې کې هغه افغان مهاجرین هم شامل دي چا چې د نورو ملکونو دپاره د برطانیې، امریکې یا نور چې کوم یورپ کنټریز دي هغې دپاره یې کیسونه اچولي وو، هغې ته هم تر 11 مارچ پورې وخت ورکړی شوی. خو اوس دغه وخت چې کوم دی هغې دپاره هم سیوا شو تر 10 اپریل پورې شو. مخکې چې څه خبرونه راځي هغه به هم تاسو سره مونږ شریکوو.